بسم الله الرحمن الرحیم. دا محمد یوسف نام کاست حافظ کلمه اوس حفظ کوم. ها حفظ کوي شبکه در سره تعلق ساتي. دغه چې څه تکلیف هغه تکلیف درته یو مسلې نه چور درته خان چې څنګه راووتو کاری چې ته څه مسله زه به یو شکیدم لکه بس एकदम مرولې د په سان نه پیدم. زه په ډیرو ډاکټرانو وګرځیدم، کله به یو ځای نه علاج کو، کله بل ځای نه اته وکاله ما مسلسل دا علاج وکړو، کله به دمګر کله به یو دمګر کله بل. دلته اوس حاجي صاحب لرالم نو الحمدلله سلوي خو دې مخکې اوس بیهي په سر دردم نه دی راغلی. او چې ته به ملایانو لاتلی ته باندې چرته ملایانو جناتو حاضر کړي و کني وکړي نه وکړي بالکل نه وکړي بالکل نه. ملایانو برته څه ویل؟ هغه ویل دا د ډاکټر کار دی. او ډاکټر برته څه ویل؟ ډاکټر ویل دا مولا کار دی. مولا کار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا داسې مسله وه دغه ولا چې دغه غریب د میرګي ولا علاج کولو تقریبا چې ډاکټرانو نام او ملایانو ته بلاړو نو هغه ورته وی چې دغه جنات نشته، حالانکه د جنات چې کوم دغه مونږ سره لګه دوکا وکړه چې حالانکه مونږ جنات نه یو، خو دغه سره درې هندو جناتو درې او دا غریب به مدرسې ته نه بر خو چې مدرسې له بلاړو دا به هوش کړو نه جناتو ته مو سخت سزا ورکړه. الحمدلله دا دوه انزلی روغ الله پاک شفا ورکړه. مطمئن یې کنه؟ بالکل مطمئن. سبق څنګه وي؟ او سبق مضبوط وي. مضبوط وي. درد مرد هیڅ نه محسوس؟ نه بس مطمئن یې؟ بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو زیور الله نامایدو د باجاور سره تعلق ساتي چې دغه څه مسله او مسلې نه چور څنګه وروته بیا زه پوهم تاسو ته ټول څه مسله او چیر باندې کړو. زبا بیوش کېدوم باجاور کې د لوی سمیم څه شکل دور باندې زبا بیوش کېدوم او په سر باندې مې ډېر تکلیف او په جسم باندې مې تکلیف او جړه براتله زړه به مې ډېر خپه. څومره وخت نه دا مسله باندې دا را باندې و څلور کالونه څلور پنځه دلته چراغ بیا څه شو شو بیا دلته چرالم بس ډېر تللی وم نورو ځایونو ته ډاکټرانو لم تللی وم. ډاکټرانو څه ویل؟ ډاکټرانو به چا ویل دماغو کې فرق دی، چا به څه ویل دمګرو څه ویل او دمګرو به ویل چا په څه خوړلي دي. تو باندې خو چاپیری نه وروستلی؟ نه هېڅ هم را باندې نه هېڅ هم نه وروستلی؟ نه سره پیله ځل موږ در باندې راوستلی؟ پیله ځل دا او تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه چې کومه مسله وه دغه باندې یو جن و د ډېرو کلونو و، بهرحال هغه د مینې محبت نه ورته راغلو. یو چې دا کس چې کم دی دا د مونږ خوښ دی، دا هلک چې کم دی لږ شین سترګه غوندې وي چې دا شنې سترګې وي نو هغه شنو سترګو په وجه باندې مونږ خوښ شوی دی نو هغه جناتو له ما سخته سزا ورکړه. الحمدلله الله پاک شفا ورکړه. مطمئن یې که نه؟ بالکل بیخي. بیا بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو وړوکی ماشوم دی عبدالظهور نامه یې د شنګلې نه راغلی و. دغه باندې چې مخکې څه مسله وه اوس څنګه دی نو دو به وضاحت وکړو بیا په کومې طریقې سره حال شو هغې جواب زه درکوم انشاءالله. دغه څه مسله و چې پرېږدو څنګه دغه دی موږ ډاکټر لم بیا ډېر زیات به بیمار و. بیا هلته مې ملایانو منې ګرځولی او څه خوند یې نه کو بیا هم دلته راویسته حاجي صاحب لا څلور پیریانو پې دا ورته علاج وکړو انشاءالله الله په رحم سره ښه دی اوس انشاءالله که خیر کور کې دی بېهوشه کېده به سبق تیم پاتې شوی او داسې پوره جوړ نه و ناجوړه به په مخه بېهوشه کېده به بس واړه باړه به هم واله یو مشر ورور یې هغه هم و د هغه دښمن شي و د ټولو وړو دښمن و او څلوېښت ورځې تېرې شوې اوس ښه دی انشاءالله جوړ روغ موټ دی. څلوېښت ورځې خو بیا بېهوشي پې نه وه راغلی ټیک ټاک و بیخي ټیک ټاک و. ته څنګه یې بچی؟ خیر دی. بیا خو بېهوشه شوی نه یې؟ نه جی نه یم بېهوشه. جګړې مګړې نه دي کړې. بدن کې دردونه مردونه څه شی نشته؟ هېڅ هم نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ماشوم و نو دا غریب په ډاکټرانو ګرځېدو پته ورته نه لګېده چې دغه څه مسله وه. دغه باندې بېهوشي راتله او ډاکټران خو الله یې رحم وکړي بس هغو ډایرکټ د میرګي والا لیکل کېږي چې دا میرګي دي خو دلته مونږ په څلور پیریان نه وستو. هغه پیریانو چې مونږ درې میاشتو نه یو ورسره و دغه مونږ ډېر نقصان وی رسولی، مطلب مدرسې ته یې نه پرېښود، بېهوشي به یې پرې راوسته، دردونه به یې راوستو نو مونږ سزا ورکړه. هغه جنات الحمدلله نه نشته. 40 دن بعد بیا راغلی الله شفا ورکړه. الرحمن الرحیم. دا یو کس و مونږ له څه میاشت مخکې علاج دپاره راغلو. دغه باندې چې څه مسله وه هغه مسله به د ویډیو کې بیان کړو خو مونږ له مسله د جناتو په ذریعه باندې حل کړه. الحمدلله اوس ما بیا هم په هغه پیری راوستو نو دغه سره یو پیری و دغه به ډېر مختلف تکلیفات ورکړل او دا غریب به ګرځېدو په هسپتالو کې چې مخکې څنګه دی اوس څنګه دی دا بیا د خپله تصدیق وکړي. هغه مریض دا دی
ده باندې پهله به یې ورته زړه خفه کولو، دوباره به یو 2-3 منټه به یې زړه خفه شو، بیا یې بیهوشه کولو، بس را پرې به وتو، بس زړه به یې خفه و، 15 منټه به دا تکلیف و، بس بیا به تدرې شو. مونږ اباسین هسپتال نه بولو، ډېر ډاکټرانو باندې ګرځولو، خو بس اخري دلته رالو، دلته الله مو دله شفا ورکړه تاسو په ذریعه باندې. ډاکټرانو چا به چې معدې مسله ده، چا به چې چربي ده، غوینه غوړه ده، دا مسله ورته. او دلته موږ دلته دا سپیری پرې راوست، یو پیری ورسره مسلمان پیری ورسره، دله به یې تکلیف ورکولو، بس دې وجه ډاکټرانو تسلیم کړ چې دغه پیری تکلیف ورکولو. بالکل خو حاضر شو. بالکل پیری خو څنګه وروره زه خیم بالکل سیم. موږ مخکې راغلی میاشت نیمه مخکې، اوس راغلی ډېر فرق راسره، اوس صحیح شوم. نه هېڅ هم نه، بس هغه نه راهیسې ماشاءالله اوس صحیح شوی یم. ستاسو د الله شفا درکړي تاسو له امین او مهرباني الله مو عزت وکړه او غایم. بس موږ دا پیغام ورکوو چې څوک تاسو پیري مسلې له څه هغې د حج محمد الله له راځئ، انشاءالله تعالی دا به تاسو له ور شفا الله درکوي او محنت پکې، او الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي. روان شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. دا عطیف نامه کاس ته او د کوواټ سره تعلق ساتي. دغه چې څرنګه مسله و ډیره ناشنا مسله و، خو اول بیرته دا مسلې بیان وکړي او زه درته بیا وضاحت کوم چې دغه مسلې نه چور مو د الله په حکم سره څنګه وروخکو تر بر دغه څه نامه او څه تکلیف ورته ټول بیان کړه. دا اوس دغه کوم سره تعلق شو د غیر کو زلا خو. السلام علیکم. دا مې ورور د عطیف امین افریدي نامه ده، موږ کوواټ یو او د چې کوم ده که نه تقریبا یو کال مخکې د باندې داسې مسله راغلې وه، بیا مو قاري صاحب تاسو ته راوستلو، نو ګولۍ مولۍ به مو یې ورکولې، هېڅ هغه به فرق مې نه راتلو که نه، تاسو بیا ګولۍ بند کړې، هغې سره بیا بالکل ټیک شو که نه. هغه مسله بیان کړه چې کال مخکې دغه څه کولو آبو بس نه به پې ګولۍ اثر کړو، کور کې به لغه کولې، غوسې کولې، یو شی بل شی که نه، ویلي به زړه مې تنګ ده. او بیا چې کوم د تاسو وظیفې سره هغه سره چې کوم د بالکل ټیک ټاک شوی، خو تاسو وایي چې دا دویم ځلي بیا راولو، همو دویم ځل رانه وستلو، دا تقریبا اوس 3-4 میاشتې وشوې که نه چې دا بیا خراب شوی. علاجونه لکه کوواټ کې مو ډاکټرانو ته وخلو، ګولۍ به یې ورکړې، بس نشه به پروت و که نه، کله به یې څه کولو. بل مسله دا وه چې کوواټ کې مو کوم عالمانو ته بخالو، هغو به هر یو کس بچاره دا وده غواړي، هر یو به ویلي چې دا وده غواړي که نه. نو بیا مو چې کوم ده که نه دغه مو هغه وکړو، مو یاره ټیم وبوسو، تاسو ونه څه مسله راغلی، نو بس چې څنګه تاسو راوړو دا مو وستلو، یوه میاشت پهله د بیل الوتو، اوس الحمدلله چې کوم د کافي فرق راغلی ده. دم ورته وکړو، علاج مو وکړو. مونږ مخکې چېرته چا په ده باندې پیریان نه وستلي؟ نه دې نه پهله چا نه دي روست. نه یو قاري صاحب کوواټ کې هغه کړو، یاره دا سم سک ده، دا خو خپله نامه خلي عطیف امین افریدي که نه، او کنې په ده باندې څه نشته دي، خو چې کور ته به مو راوستو بیا به کله به چت ته کتو باد کله به چې کوم د الټا سیده حرکتونه کولو که نه. موږ خو به دلته راوستلي وو که نه؟ تاسو بالکل دلې حاضر کړي، مطمئن وو بالکل. مخکې چا نه دی حاضر؟ نه دې نه مخکې چا نه دی حاضر. خدا عطیف نامه کاسو د جنات لکه بعضې خلک داسې چې کله یو سړی پیری حاضر نه کړي، نو بس هغه لنډ بیان دا وکړو چې دغه جادو والا مسله و، نو هغه وجه دی چې هغو ته یې علاج طریقه نه ورسي. نو دغه باندې یو جن و د یو کار نه و، او جنات ورته مکمل دماغ خراب کړو، دا غریب په هېڅ هم نه پوهېدو، خلکو په قسمه قسم هغه ولګلې چې واده غواړي او یو شی بل شی، خو الحمدلله چې نن نو غلی د امیر صاحب بالکل ټیک ټاک دی. امیر صاحب ته څنګه یې؟ زه بالکل ټیک ټاک یم، څه تکلیف ورته بیا نه؟ نه بس شکر، هیڅ هم نه کوم، هیڅ هم نه کوم، هر څه 15 وخته ماشاءالله. جزا موږ ته دوام کړې که نه؟ اوس به درته کوو انشاءالله. مخکې خو نه و کړې؟ کړې مو ویلې نه وه کړې، قسم ده کړې مو. دا ټیک شو، جزاک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو محمد اسماعیل نامې والا کس و او دیر سره تعلق ساتي. دغه چې څه مسله وه اوس څنګه دی او بیا په کومه طریقه حل شو، هغې وضاحت به زه وکړم. دا ملګری بیرته وضاحت وکړي دغه څه تکلیف و اوس څنګه دی. جی زما نوم سهیل دی او د دیر نه راغلی یو. جی او دوی فیریانو مسله وه جی، او داسې 10 میاشتو نه، او ډاکټرانو هم ډېر زیات ګرځولی وو، او مولیانو له هم ډېر زیات تلي وو، خو مولیانو له 4-5 ځل تلي وو، څه ټایم به ښه بیا به واپس بیمارېده. اوس دلته راغلي وو اوله ځل، بیا ورته څه مسله نه ده راغلې الحمدلله. دا تاسو دویم ځل دی؟ او دا هم اوس دویم ځل دی. د باندې څه کول، څه تکلیف به دغه ته جوړ دی؟ بیهوشي به یې راوته، څه به کېدل؟ دی به بیهوشه کېدم او غوسه به ډېره زیاته ورتله، په کور کې به د مور سره ورانه و، هغې
خبرې به بدې لګېدې جګړه به ورسره ډایرک د خور سره د کور والي سره موږ د هر چا خبرې به بدې لګېدې خپل کور ته به داسې ولګول چې دا وران کړمه ځان به یې هم ووژل ذهن راته چاړه به مې راغېسته خو بس قدرتي به مې مور یا څوک راغله بس هغه به رانه واخېسته بس ما ویل چې دا ځان مې علاج کړی بارون لکه کم ځای نه وارتې لمې څه پته به راته نه لګېدل بس لړه کولم به او چې موږ له میاشت وشو مطلب اوس الحمدلله ماشاءالله اوس چې دلته راغلم پیله زه دم مې کړی دی الحمدلله اوس ښه برابر یم شکر بدن کې څه درد مرد یا هېڅ هم نشته شکر دی ښه برابر یم الحمدلله مطمئن یې الحمدلله الحمدلله خلکو ته دا پیغام ورکوو چې انشاءالله تاسو ته راشي دلته چې چا ته څه مسله او جنات الله به شفا ورکړي ان شاء الله دا محمد اسماعیل نامې ولش کم کس تر موږ د چیټ ورکو بعضې کسان داسې وي چې هغه موږ له د ویډیو اجازت نه راکوي دغه پیریانو ولش کم ماحول وي نو بعضې خلک په انټرویو باندې خوشحالي بعضې خلک داسې چې هغه پیریانو ویډیو اجازت راکوي نو دغه نه موږ ویډیو نه وه کړې هغه پیریانو والا خو دغه باندې لس پیریانو د لسو میاشتو نه د ملګري چې کومه خبره وکړه د ټیکو پیریانو د ویډیو کور کې به بېهوشه کولو په کور کې به په جنګ جګړې کولې الحمدلله الله پاک شفا ورکړو